خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي، 15 اعتراضات موږ ذکر کړی دي. په پرونی درس کې موږ د ماده په اړه کې کم د چې په انګریزي ژبه کې اټم وایي دا غي وضاحت کړو چې د ماده درې اجزا دي، پروټون دي، نیوټرون دي او الکترون دي. دا موږ ولې ذکر کوو؟ مجبورین ادا سي ذکر کوو چې دهریانو په دې ماده باندې ایمان راوړل دي. دوی وایي چې موږ پیدا کیږو کوم تمر راځي د ماده. موږ د ماده په اړه کې د دوی نه سوالات کړي، موږ له چیلنج ورکړل دي د ټولو دهریانو ته، ټولو ملحدینو ته، فلسفو ته موږ چیلنج ورکړل دي، جواب دې موږ لره کی. موږ ورته وایو چې د الکترون چې د نیوټرون او پروټون نه 1000 کیلومتر رفتار سره ګرځي، دا رفتار دی چا متعین کړی دی؟ ځکه دا به جانه ماده ده کې دا 1000 کیلومتر رفتار دا دغه چا کړی؟ بل دا الکترون چا پابند کړی چې دا به منفي چارج کیږي، نیوټرون به مثبت چارج کیږي. په زرها او سوالات دي کې جوړیږي وایي چې په دې به جانه ماده کې دا خود به خود نظام د کم زین راغلی دی. ایو شاعر وایي کنه وای هیچ چیزه خود به خود چیزه نشد، هیچ آهن حنجره تعین نشد، هیچ علوایی نشد استاد کار، تا غلام شکر ریزه نشد، مولوی نشد هرگز مولای روم، تا غلام شمس تبریزه نشد. هیچ چیز خود به خود ایسم نه کیږي. کدوې وایي چې کیږي موږ له دی وخی، موږ له دی وخی، موږ له ماده مخه، موږ له الکترون مخه، موږ له تاریک ماده مخه. د ساينسدانانو ته موږ دا نیم ملحدین موږ نه دا کوم چې د دیسي ملحدین دي، کوم چې نفسیاتي ملحدین دي. موږ هغه ساينسدانانو ته وایو، هغه فلسفو ته وایو چې تاسو په ماده ایمان راوړل دي. تاسو خو چې د خپل اولاد وخت ته وګورئ نو تاسو سوچ کوئ چې دا ناشنا ډیزاین به کوم ځای راغلی، خو بیا په تصور او سوچ نه کوئ چې خالق د ننوسته نظام موجود دی او زموږ رب موجود دی چې دا هر څه کنټرول کړی دي. خنن خپل سبق ته راځي، سبق ته راځو. ملحدین 14 نمبر اعتراض دی. ملحدینو ته چې کله موږ وایو چې تاسو رحمان ذات ته سجده وکړئ نو دوی وایي چې کوم رحمان ذات ته؟ نو د دې جوابات الحمدلله موږ ذکر کړی دي. مولوی صاحب عبارت شروع کړي چې سبق مخکې ده. الرحمن الرحیم ملحدین 14 اعتراض ملحدین ته چې وایي چې رحمان ذات ته سجده وکړئ نو دی وایي کوم رحمان ذات ته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جواب ورته قران کریم ورکړی شوی دی. مولوی صاحبانو جواب له قران ورکړی دی. اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لما تأمرنا وزادهم نفورا. او هر کله چې ویل شي دوی ته سجده وکړئ رحمان ذات ته نو دی وایي چې رحمان څوک دی؟ آیا موږ به هغه چاته سجده کوو د چا په باره کې چې ته حکم راکوي او د دوی نور هم نفرت کې راشي؟ مولوی صاحبانو دوی څه کوي؟ دا ور قران کریم دا وضاحت کړی چې هغه وخت مشرکین ولا ویل شو چې تاسو سجده وکړئ نو هغه وخت کې دهریات موجود او دغه شان مشرکین موجود. جواب بل آیت مبارک کې الله جل شانه د ملحدین ته جواب ورکوي چې رحمان ذات هغه دی چې جوړ کړل پسمان کې برجونه او ځمکه جوړ کړی په دې کې ډیوس پنګمای او الله جل شانه هغه ذات چې وګرځول شپه او ورځ د یو بل نه وروسته. بولې شبانو الله رب العزت کوم ذات دی؟ الله رب العزت هغه ذات دی چې دا ټول کهکشاګانې پیدا کړې دي. دا په 1 ارب کهکشاګانې دي. 1 ارب یو پکې ملکی وی د چې موږ پکې اوسېږو. بیا په دې ملکی وی کې خبرې په زرهاو سیارې دي، په لکونو په کروڑو سیارې دي. په دې کې پای کې بیا یو زمنګ نظام شمسي دی. زمنګ نظام شمسي کې چې کوم زمنګ نور دی دا زمنګ د نظام شمسي دا څه دی مرکز دی. د دې نه به غیر چا پیر نه سیارې ګرځي. مولوی صاحبانو زمنګ دا کره چې د کنه د دې د بال حیثیت هم نه دی په ګراوند کې چې بال پروتي کنه د دې حیثیت هم نه دی په دې کائناتو کې. دا موږ له ساينس خو دل ور ساينس بتا الله ته نزدیکی تا بسو کې کله چې ته د ساينس د فلسفې نه خبرې او تر کائنات په اړه کې غور او فکر کې دا بتا الله ته ور نزدیکی. ولی اسلام د غور او د فکر وضاحت کړی دی. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. یا الله دا هر څه تابع پیدا خو نه دی پیدا کړی. کله چې ساينسدانان خپل عقل نه کار اخلي او د دې ساينسي د مشاهداتو کې دوی څه کوي غور او فکر کوي نو دوی څه کیږي؟ د دوی په ایمان کې زیادت کیږي. دا حقیقت خبره ده. دوی اوس مخکې یو سټلایټ لګلو برا د هبل په نوم باندې ایډن هبل کوم چې 1929 کې د بیگ بینګ د نظریه پیش کړي چې دا ماده او دماکه وشول او بس کائنات ورځ په ورځ خوريږي. د 1929 نه مخکې دا نظریه و چې دا کائنات دا جامد دی. څه دی؟ مسلمان په خبرو پوهیږي کنه دا چې دی بس دا نه خوريږي. لیکن اسلام هلته وضاحت کړي. ور دوی به اعتراضات کول په دې آیات باندې والسماء بنيناها بايد وانا لموسون. دوی به اعتراضات کول. لیکن کله چې دوی د خپل نظریه پیش کړي چې وی قتل کائنات ورځ په ورځ خوريږي د 1929 نه ول تر د اوس د 2021 پورې د په دې ماشين باندې د سټلایټ باندې ډیر زیات کهکشاګانې دریاب کې اوس جیمز ویب په نوم باندې سټلایټ لګره بره دا 15 لک کیلومتر زمنګ د ځمکې نه لري دی. سو 15 لک د اوس داسې تحقیقات دنیا ته راولېګل په دمه اعتراضات کیږي. څه کیږي په دې جیمز ویب دوی موږ ماضي اوس کتلې شو. څه کولای شو؟ ماضي کتلې شو. دلته به نور خلکو سوالات وکړي چې موږ ماضي کتلې شنو په ماضي کې په دنیا کې ډینوسار هم تیر شوی دي. دا ډینوسار داسې غټ مخلوق دی چې دا ډیر وګدو ډیر غټ بلاګانې په مثال هغه تیر شوی نو هغه موږ له دغه راولېګه کنه تصویران راولېګه موږ له دغه راولېګه. خو دا تصور دی لکه دنیا ورځ په ورځ چې څومره ساينسدانان څه کوي ترقی کوي دغه شان دغه چې کله ته د مشاهداتو ته ګورم ته به یار
دا خود به خود نشي راتلی څه نشي کولی دا خود به خود نشي راتلی بای د دن وروسته حکیم ذات موجود دی چې دا هر څه پیدا کړی دي نو موږ ورته وایو الله هغه ذات دی تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الله اکبر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ترجمه وایو سبق وایو برکت والده هغه ذات سبحان الله شکر دې چې موږ خپل رب پیژنو دا الله شکر ادا کوي چې خپل رب دا شکر دې چې خپل رب په ګدام نه پیژندل به موږ سونه افسوس خبره چې موږ غوانم خدای جوړ کړی وي اتینم خدای جوړ کړی وي سریلانکا والا د غواته هندوان غواته د غوا سوټي د غوا امتیاز د اسکی د منګه مور د خدای ایو ساينسدان وي هندو ده هغه یار ته تعلیم یافته سره مو زما عقل هم دانه من چې زه غواله خدای ویم او زه غواته مور ویم دا خو د نور حیواناتو په شان حیوان دي وای دا زما هندوان وي د عقل نم کار نه اخلي دا عقل چې تعالی خدای درکړي دي د دې باره کې په تاسو کې کنه او په دې کې چراغ یعنی نور او رڼا کوي ډیر برکتناک دی هغه ذات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړی دي او په دې کې چراغ نور او رڼا کوونکی سپوږ مې پیدا کړی دا او دا هغه ذات دی شابه سي ورځي د یو بل بصیراتون کې پیدا کړی دي سبحان الله لپاره اراده لري چې نصیحت قبول کړي او یو غواړي چې شکر وباسي ولا سمه مولوی صاحبانو شپاړسمه ترازو شو رحمان ذات هغه دی چې الله رب العزت هر څه پیدا کړی دي الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا الله وی ما پیدا کړی دا هر څه الله وی ما په خپل پیدا کړی ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زال الله رب العزت وی کدا کائنات چې رحمان هغه ذات دی که شرط دا کائنات په لړزان راشي د خدای نه علاوه بل څوک نشي دا کنټرول کوي او دا الله به سم وی الله وی چا چې زما احکامات باندې عمل وکړو چا چې په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې عمل وکړو هغه نه بزر عظیمه الله د بارا خوخ دین کم دین دی ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الله باندې چې کم دین دی دین د اسلام دی او بل دا بل آیات چې موږ ذکر کو څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین باندې عمل وکړي او ورځ د قیامت به دا نقصان کوي بل آیات کې الله سوي افنجعل المسلمين كالمجرمين آیا موږ به مؤمنان او مجرمان برابر کو مالکم کیف تحکمون پتا تاسو څه شوی دي چې دا غلطه فیصله کوي ام لکم کتاب فیه تدرسون تاسو په کوم کتاب کې دا خبرې لیدلې دي نو مولوی صاحبانو شکر دی چې موږ مسلمانان پیدا کړو موږ خپل رب پیژنو او موږ سره د احکام مضبوط کتاب دی چې د احکاماتو چې قرآن کریم دی چې تر قیامت پورې د احکامات زمنګ چیلنج دی ټول دنیا ساينسدانان فلسفه د چیلنج د قرآن په شان دی قرآن جوړ کړي فاتو بسوره من مثله ودعوا شهداء او ټول ساينسدانان جوړ لګي دا قرآن کریم بیا بعض خلکو د دې اعتراض کړي مزبانو مولوی صاحب بولی لرګه صدر ځان چیخ شي لرګه صدر مولوی صاحبانو بعض وخت دوی د اعتراض کې ډیرو خلکو د شعر او شاعري کتابونه لیکلي موږ ورته قرآن ځان ملل دي د قرآن کریم احکامات د قرآن کریم چې کوم اصول دي دا اصول ته خپل کلام کې ماته د څه عربي هغه یو واقع دی بکری موتی لیکلی د موږ چول وخت کې موږ دا اردو کتابونه پڑھاول نو دا بکری موتی کتاب کې واقع ذکر کړی دا د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ او واقع چې هغه خپل ویند سره مباشرت کوي نو جایز دی نو خو چې پیراله ور پښتاړه راغستی و خو دا واقع به تاسو نه اوریدل نو بس دا ورته د عربی اشعار شروع کړو او ورته ویل ګورو قرآن کریم ول په دې حالت کې ته ماولی دي دا کار مان دی کړي نو اجور دا عربی اشعار ورته ویل نو ساده خزي وګوره که چرته دغه ما بدرته دا ویل نو هغه دا ومنله زه ته ما کنه وسه به د عربی اشعار وي به د قرآن دی نه موږ ورته چې د اسلوب به موږ ګورو د دې کلام به موږ دا وګورو چې دا کلام قابل دی چې دا قرآن د قرآن په شان ځنی ولې شو کنه شنی ولې نو دا څه به تاسو ته مه ته اعتراض راځي چې بھائی یو کس به ځان نه یو کلام پیش کړي دا قرآن ته ورته د دې کلام به اوس موږ موازنه کوو مولوی صاحبانو دا قرآن ځان ثابتول شي د اصول د احکامات ځان ثابتول شي چې دا د قرآن مقابله وکړي شي نو الحمدلله موږ سره داسې کتاب دی او ولا سم نمبر اعتراض راځو مولوی صاحبانو ولا سم نمبر اعتراض دا دی دی وی ابل وزم دا سوال شوی عمر ګر لګل به ما 15 منټه کلیپ کړی دی دی وی چې الله رب العزت انسانان ولې پیدا کول د دوی سره مشوره ولې ونکړه دی وی چې موږ الله پیدا کړو موږ سره مشوره ولې ونکړه موږ ورته وایو الله زمون خالق دی موږ مخلوق یو دا لپټاپ چې چا جوړ کړی مولوی صاحبانو د دې لپټاپ سره مشوره کړی تاسو خو سم یو چې ماده ده موږ ماده یو کنه او د ماده څه مقصد نه دی معلوم نو د دې لپټاپ پر مثال مقصد معلوم دي ستاسو نه دی معلوم زمون خو معلوم دی د دهریانو هم نه دی معلوم زمون خو معلوم دی موږ ورته وایو مولوی صاحبانو د دې لپټاپ نه چې دا لپټاپ جوړون کی تاسو کړو چې تاسو دا جوړ کم کې جوړ نه کم تاسو نه تاسو کوم نه دی کړي دا موبایل چې چا جوړ کړي دا نه تاسو کړي چې دا جوړ کم کنه نن سبا ربوټونه هم شوي دي دا 5G او داس نور ټکنالوژي را روان ده نو لږ وخت پس په کور کې دفتر کې با جاپان کې خو سم داشته ترقی یافته ملکونه سم دا استعمالي ربوټونه خدمت د لپاره کچن د لپاره غوي ربوټي بس هغه ته او چې کوم خلکو کوم ساينسدانانو دا ربوټونه جوړ کړي دي نه تاسو کې چې دا جوړ کم نه خو چې کله به دام ده چې کله به دا ربوټ د ساينسدان د منشا مطابق نه چلیږي نو دا به سکیږي مولوی صاحبانو تاسو نه تاسو کوم سکرپټ ته لړکی کني لړکی کباړ ته لړکی کنه د وجود ختمي کنه دغه شان ته الله رب العزت موږ پیدا کړیو دا الله زمون خالق دی الله چې زمون خالق دی موږ پیدا کړیو اوس کوم یو انسان د الله د احکاماتو مطابق ژوند دی دا بس سکرپټ ته لړکی بیا د سړی ته اختیار نشته چې بیا دا وجود دی ولې لړکم لکه څوک چې کوم ساينسدان چې خپل رپورټ سکرپټ ته لړکی
او د جسم ختم کی ریزه ریزه کی کم څوک په اعتراض کول شي اوس پورې چا په دې ساينسدان اعتراض وکړو نو په خدای څنګه اعتراض کوي د جوړ کړي او د ختم کو سکرپ کو زره زره کو دغه شانته کې په خدای باندې څوک اعتراض البته تاسو بل اعتراض کول شي الله رب العزت منګله د امتحان د پارچې د حل کولو طریقه نه خودلی بوله سبانو بل دوی دا سوال لازم دا خبره ساتي کې یره شو شي بیره لا پیدا کوي دوی دا سوال کوي چې الله موږ امتحان ولې اخلي امتحان غسلو سره د انسان ترقی کیږي مولوی سبانو د دنیا په جامعاتو کې په امتحاناتو خلک اوچته درجو ته رسیدلي نه دي ورته کوم چې ګوره تعلیم یافته خلک دي ذهین خلک د امتحان کې خې نمبر واخلي بس کېږي مولوی سبانو اگر ډایرکټ رسیږي یا میجر لګيږي یا د کیپټن لګيږي یا چرته پروفیسور لګيږي یا چرته راټار د 22 ګریډ افسر غو لګيږي نو چې کله دا د 22 ګریډ افسر شي د تاسو نه مرادي دا پسې شي مانو شو د امتحانونو کې کامیابی حاصل کړل دا خود به خود خو نه کیږي دا که شانته کې چې الله رب العزت موږ امتحان اخلي هغه نه رسته موږ د پاره والله يدعو الى دار السلام هلته موږ دعوت راکړل د جنت الته هو چې تاسو د پاره څه دي ما نعمتونه تیار کړل دي عادت للعباد الصالحین ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما خو د لدې نعمتونه تیار کړل چې تاسو په تصور کې نه راغلي نو د دې امتحاناتو امتحان غسل غلط کار نه که غلط کار اول د دنیا نه ختم کړ دی وای کنه خدای موږ امتحان ولې اخلي امتحان سره غوستا سکیږي پتا کې نکار پتا کې خدای راځي ها پتا کې غوسه راځي پتا کې یعنی کامیابی راځي ته مخ کې تلل شي او که امتحانات په کې نه رښتیا د جامعاتو نه د کالجونو یونیورسيټونو نه چې دا امتحانات دا تصور ختم شي څوک سبق وي اوس څوک سبق نه وي بیا به چا سبق وي نو چې سبق نه وي نو رښتیا سړی به حل نه دا بناسو په دا برو د یو غټه کورسې باندې ناس نو چې کله به داسې وینو سبق د دنیا نظام بغړ وړي دا که شانته الله رب العزت موږ امتحان اخلي زمنګ پکې پیدا نه بل د امتحان د اسلام امتحان ډیر آسان دی یو پارچه کې ګوره مولوی صاحبانو یو پارچه دی غلط کړه ویش کا بل شروع کا بل غلط کا بل شروع کا او د امتحان په حال کې استاد درته ناس دی درته بچا د سیولې کا بچا د سیولې کا بچا موږ په دې طریقه کې روزه په دې طریقه نه زکات په دې طریقه ورکې معاملات کاروبار په دې طریقه تا ته بار د امتحان په حال کې استاد علماء کرام دل لګي تبلیغ حضرات دل لګي پارچه در سره حل کې ته چې زمانه ته پکې چاره اوسه او ته پارچه سره ورکې نو څوک چې امتحان ورکې هغه پکې نه پریدي نو شته طالب سزا ملوي که نه ملوي ته چې خلک د امتحان نه منګي ولې چې بانو یو ځل پارچه د غلطه کويش کوا ګناه دی وکړه مطلب ګناه دی وکړه د پارچه کول څه مطلب ګناه دی وکړه الله وایي ته معافي وغواړه زبل الله معكم لو بلغت ذنوبكم انا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا الله دونه ګناونه کوي ځما کاس منډه به دل معكم بیا غلط چې پارچه وش کو توبه وباسه به دل معكم ته تکړه شته غلطه نه کوي الله به دل معاف کوي خدا خبره یاد ساته چې ته امتحان ته هکې نه کنه چې ته د امتحان دا تصور غلط غني چې امتحان در نه ربخلی هغه ته غلط غني نو چې رښتیا چې ته به دا امتحان غلط غني نو بیا به تاسو سره خامخا بدل سزا ملويږي نو امتحان غسل غلط کار نه مولوی صاحبانو نو دا ولسم نمبر اعتراض عبارت وای مولوی صاحبانو الله جل شانه انسانان پیدا کول د دې سره مشوره ولې نه وکړه ولې نه کړه شابه الله جل شانه د هر انسان ته تاسو ولې ونه کړو چې تا پیدا کړم او کنه نو د دې جواب دار چې د انسان نه الله جل شانه زکه تاسو ونه کړو چې انسان د مستقبل علم نشته دی چې کوم څه د لپاره بهتر دی او کوم څه د لپاره نقصان والده دی دا سوال به هغه وخت صحیح وي چې انسان ته مکمل علم مولوی صاحبانو بل جواب موږ دا ورکړی دی انسان سره د خپل د مستقبل د ازل او د ابد سره علم نشته موږ له څه په درجه اوس موږ له څه خو اوس دا به حل وي چې موږ له خو څه پته وکړ موږ زمونږ خو ممکن الوجود دی نو ممکن الوجود خو را ممکن هم ده کوي او کنه وي هیڅ دغه پکې نه راځي هغه یو ماشي داتې بغوا کې وش پکړې ونه دا چې تو ورته چې بس لاړم نه ورته زمړه نه دې پراتلو پوښم نه دې پتلو پوښم دغه شانته کې دنیا نه که منځو او کرازو چې در لاله شاهانان او سلطانان هیڅ نیمګړی پچانه شو دا جهان وای که هزار پناشي په یو دم کې به پیدا شي په یو دم کې هزاران وای درفتنو مدني حساب نشته لکه بهر چې بریږي په بیبان و پیغمبر غوندې صاحب د دنیا تیر شو دا دنیا ویرانه نشو په هجران چې داسې علم لاندې شو تر خاورو د چا یاد دی موتا غوندې سګان بابا سوي چې داسې علم لاندې شو تر خاورو د چا یاد دی موتا غوندې وای که قلبي کوم د تمام دنیا خاوري بیا به نمو ممدار او شاهجهان وای بوج د نام او د نشان پاتې نشو چې دا وای کړه د نام او د نشان وای که دروغ مت ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په ګورستان چې ته په دوانو شونډو کوله ولي تا موږ بچي په شونډو کوله کنه وای چې ته په دوانو شونډو کوله ولي څه شو هغه خله هغه لوبان و چې مدام په قربان بللې اوس د غږ در باندې وکړه چې قربان وای د عبدالرحمن د سوزان شهر ته ایران چې اور بل شوی نه دی په چې اور بل شوی نه دی په دیوال لکه زموږ چې نبی علیه السلام غوندې شخصیت دی دنیا نه خلک راول ما ته پکې زما اوسه ممکن الوجود دی مولوی صاحبانو زما اوسه ممکن الوجود دی ما ته نه بس تاسو شي زما ته نه بل تاسو کېدل چې څه زما اوسه وجود خو څه کنه نو د موږ ورته وایو چې بای انسان ته نه د اول علم شته نو ورته د اخر ځکه دویم جوابدار چې منګه الله رب العزت پیدا کړیو او د منګ د الله مخلوق و زمون خالق د مخلوق نه څوک تاسو نه کوي لکه مثال تاسو ته ما ذکر کو د ساينسدانان چې څه ایجاد کوي روبوټ ایجاد کوي لپټاپ د دینه تاسو نه کوي دا چې د کم کار د لپاره جوړ کړی یا کار یخلی چې کله ته کار و نه خلی هغه به سکیږي سکرپټ کیږي اول وخت کې به مخ کې داسې د له لب دا شیزونه هم بدلیږي اوس موبایل ټول کار پوره کوي وخت کې داسې وي سیارو دا ټیپونو کیسټي به بګیا تاسو ټول ته پته
اوس هغه کیسټ یو هغه دغه شو ټیپونه ټول سکرپټ ته لاړه کله نه وی سی آر سکرپټ ته لګنه ده هغه وخت کې به مالدار خلکو کړه چرته وی سی آرونو موږ چې ماشومانانو اب ډېر مالدارو غریبانو به خپل چنجه سره هغه د بار به په قرار راوړل د څه وکنه اوس شو هغه شیزونه چې ایجاد شوی دغه شو سکرپټ ته لاړه کنه شو دغه شاندګي څه شه ده موږ مخلوق یو ځمن خالق د الله خوخه ده اوس چې دا شیزونه سکرپټ ته چا ورډول نو څوک دې سړی ته د ظلم نسبت کوي چې دا شي تاول سکرپټ ته لړ هغه به دا کار نه کو دا چې کوم مقصد د بار جوړ شوی مقصد ختم شو د چې کوم انسان د کوم مقصد د بار پیدا شوی دی او دا مقصدونه کې دا سکیږي دا به سکرپټ ته لړ کول کیږي نو دا د دوی ترازات هم ذکر کړل دا 13 نمبر اعتراض ان شاء الله دا به سبب وایو چې الله تعالی ابو جهل او نمرود ولې پیدا کول الله تعالی ته هله مجدا بنا فرمانی کوي جهنم ته بسنو به ولې پیدا کول ګور دا اوس عقل خلاص خلق د ان شاء الله د جواب د خیر سبا کو